بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر القدوری پړاو دریم سبق نمبر 15. قسم ولا مسائل رونو حلف دی قسم لکم مزید مسائل دی حضرت مصنف رحمت الله علیه دی زینت تنور هم وضح کړي. وإن حلف ألا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها. که یو سړی دا قسم وخوري چې زه د دې ونې نه به نه خورم دینه بعد نو دینه چې مراد د ظاهره خبره څه په ټکي څوک نه خوري لرګي خنډکي میوه ترې نه مراد ده چې میوه به یې نه خوري ځکه چې خوړل میوې کېږي دا شیان څوک نه خوري. که بیا هغه حقیقي معنا اخلي چې دې ونې نه به نه خورم معنا سره یې په ټکي نه ځوپمه سره یې ژوونه نو بیا خو ظاهره د چیرالو ځکه نیت پکې خپل معتبر د حقیقت نیت کوي. ومن حلف که یو سړي د شی ته قسم وخوړه الله یاکل من هذا البصر دا کچا کجوري به زه نه خورم فصواره رطبا ورستا کجوري بیا پاخې شوې غټې شولې فاکله وی خوړلې لم یحنس حانس نشو وجه څه ده ځکه سکون ټیم کې دی یلی من هذا البصر دا کچا کجوري ظاهره ده چې بصورت او رطوبت په کجورو کې شي دا دعوی قسم طرف ته کله کله سړی چیرې زه به مرطوبې خورم او بصرې به نه خورم معنا کچا کجوري به نه خورم پخې به خورم دې کې هم وجه کېدل شي ځکه چې وروسته دا بصرې نه شوي پاتې بلکې رطب وګرځېدې. وین حلف که یو سړي داسې قسم وخوړلو چې لا یاکل بصرا بصر کجوري به نه خوري فاکل رطبا پخې کجوري وخوړل لم یحنس خانس نشو ځکه کچا کجوري او پخې کجوري دي کې ډېر فرق وي. وین حلف که یو سړي د شی ته قسم وخوړو چې الله یاکل رطبا زه به پخې کجوري نه خورم داسې وي فاکل بصرا مذنبا کچا کجوري وخوړلې خو لکیدارې چې لکۍ وي اخر کې داسې و ما غوندې لږ یو طرف نه لږه پخایي حنس عند ابي حنیفه رحمه الله امام سیبی چې دا سړی خانش شو امام یوسف صاحب په نسبت باندې نه حنس کیږي خو بصر مذنب وي او که مذنب نه وي ته عام عرف کې خو بصر بیا ویل شي او په قسم کې د عرف اعتبار ډیر ده ځکه دا تذنیب او عدم تذنیب ته پکې اعتبار نشته. امام صاحب څه کله دا سړی مذنب کجوري وخوري یا داسې چې زه به نه خورم رطب کجوري معنا پخې کجوري وی خړله بصر مذنب نه دې سره خانسیږي. ومن حلف که یو سړي داسې قسم وخوړلو دا ځنه خبرې خو ربۍ سره متعلقه دي هغو کجورو کې دومره خبرې وي نامې ولا کېږي موږ په لخوا دا خبره چواري او کجوري دا د عربي متعلق خبره موږ ته به خپل انداز او طریقه خیر پښتو ولا. ومن حلف که یو سړي داسې قسم وخوري الله یاکل لحما غوښه به نه خورم داسې قسم یې وخوړو فاکل لحم السمک د کب مچھلی د مشی ولا غوښه یې وخوړله لم یحنس سره ایمون عرف کې حانسیږي خو د کوم عربي عرف ته د هغې زمانه کې نه حانسېدلو ولې چې د مشی ولا غوښې ته خلکو هغه ځای کې غوښې نه ویلو. ولو حلف که چا قسم وخوړلو الله یشرب من دجله زه دجله نهر اوبه نڅکمه ظاهره ده چې دجلې مجلې دي ځینې شته ته ویلې چې زه د دې کویو اوبه نڅکمه زه د دې بامبې اوبه نڅکمه زه د دې پیپ ولا اوبه نڅکمه مقصد خو دې خبرې دا جوړېږي که نه چې خولې سره ته نه وڅکي دا معنا ده که برتن سره وڅکي بیا خانس نشو فشرب منها باناء لوښي کې راواخیستې جام ګیلاس کې لم یحنس خانس نشو حتی یکرع منها کرعا عند ابي حنیفه رحمه الله. امام صاحب په نس حقیقي معنا د دې ده چې خوله پې ولګي هلې وڅکي بیا دا سړی خانس کېږي. بله مسله ښایي چې ومن حلف الله یشرب من ماء دجله ما لفظ پکې روبسلو چې زه د دې پیپ اوبه به نڅکمه داسې اوبو نه به نڅکمه
دیدی پیپ نه زه نڅکمه، دیدی بمبو نه، دیدی نلکې نه، دیدی نلکې اوبو نه به نڅکمه. د ځان ته خبره کنه قید پکې رووتو، طرز بدل شو. اوبو لپس فکر بشر به مینه بې نه لوښي سره که وڅکي حنسه خانه شو او که خوله پې ولګوي خانه شو. ځکه چې دې ځای کې د ما لفظ یله د ما لفظ خدای اوبه دي نو. ومن حلفه که سړی داسې قسم وخوري الله یکل من هذه الحنطه، دا غنم چې دي د تاسو کرلي ګندم دا زه نه خورمه. فکل من خبزها، هغه نه روټۍ ډوډۍ پخه شوې وه ټیکاله وی خړله لم یحنس، حانس نه شو. ځکه دې کې غنم خوړل ته نه بعینه مراد و. چېرې زه غنم نه خورمه خو غنم خې نه دي خوړلی، د خې هغه د وړه نه هغه جوړه شوې روټۍ. ولو حلف که داسې قسم وخوري الله کله من هذا الدقیق، دغه اوړه چې دي که نه آټه دي نه زه نه خورمه. فاکله من خبزه، بیا ډوډۍ ترې نه پخه وه هغه نه یې وخوړله حنسه خانه شو. ځکه دا د هغو اوړو نه جوړه شوي د بل ځای نه ده راغلي. بل دته یې چې ولو استفه کما هو لم یحنس، که یو سړی وایي چې زه د دغو وړو نه به نه خورمه، صحیح ده، چې وکړلو لاس تلی کې واچولو داسې وایي زپل زپلی پاک رہا تھا، پاک کر کے کیوں سے آنس ہوگا کما هو لم یحنس، بیا نه حنس کیږي. وین حلف که داسې قسم وخوري الله یتکلم فلان پلانکي سړي سره خبرې نه کوم، فکلمه هو بحیث یسمع، هغه سره خبرې کولې په داسې طریقې سره چې دي خبرې اورېدلې، الا انه نایم خو خوبولو، نو دا خو په داسې انداز کې که خوبوله څه نو دي خبرې خو اورېدل شوې که نه، خو یو عارض پکې پیدا شو چې خوب ده، هغه د وجې نه ځنه سړی خبرو ته نه رویښېږي خوب کې، او د دې وله خبرې خو اورېدل شوې که روي خو بیا هم د دې وله خبرې باندې خو دا نه پوهېږي که نه. حنسه دا سړی حانس شولو. ویلې حانس شولو ځکه چې د هغه غوږونو ته خبرې رسېدلې دي خو صرف خوب د وجې نه پوه شوه نه ده، فهم تفهیم ځان ته شوی ده. وین حلف که به داسې قسم دي خوړلو الله یکلمه الا باذنه، دینه مې خبرې بند دي څو پورې که اجازه څه نه کړي را سره سره غږېږم نه، فاذن له هغو ته اجازت کړو، یعنې ما طرف نه ورته وي چې ما ته اجازت ورکړې دي لی ځان مه ستړی. هو لم یعلم بالاذن، دي ته اجازت پته نه وه لګېدلي نه چا ورته ښیلي وه، حتی کلمه خبرې ورسره وکړي حنسه دا سړی حانس شولو. ځکه څه د اذن نه موږ ته څه پته لګي، ته ترې نه اعلام ورد اخلي چې تا په خپله خبر کي، که دا ترې نه اخلي چې ما ته اجازت وشي، او دا خو څه کېږي په غوږونو باندې چې واورې نه ته اوسه پورې اورېدلې نه ده دا خبره، اگر چې که هغه اجازت کړی په دې باندې ته قسم نه خلاصېږي، خانس بشي، معنا قسم دې مات کو. وإذا استحلف الوالي رجلا، که یو والی د گورنر د دې علاقې ډي سي د ډیپټي د چشم وي، هغه د یوه کس نه قسم وخوړلو چې په دې محکمې کې یا بهریزه کس و عامي کس و، لیعلمه بكل داعر دخل البلد، چې دې علاقې ته کم یو فاجر فاسق سړی ناروا کس داخليږي، توکي چې خرڅوي ناجایز قسم ته، مخدرات وي یا بل داسې کار کوي یا دهشتګرد وي، نو ته به ما ته خبر راکوې. نه دې نه څه مطلب شو د کوم ټیمه پرې ته به دا قسم د دې پاسداري کوې. فهو علی حال ولایتي خاصة، څو پرې دا سړی په خپلې ډیوټي باندې وي او ریټایر نه یې شو، متقاعد نه یې ګرځېدله، نو ته به دې ته دا خبرې رسوې، دغه معلومات به ورکوې چې کله شي ریټایر شي ختم شي مستعفي شي، بس بیا تا نه دا قسم له معامله ختمه شوه. ومن حلف که یو سړي داسې قسم وکړي الله یرکب دابة فلان، د پلانکي سړي سورلی باندې زه نه سپارېږم چې شم کېدلی شي واس نه ونیسه تر ګاړو پورې، فرکب دابة عبده المزون، د هغه له مزون ولم په سورلی باندې کېناست چاته چې هغه اجازت ولم یحنس، خانس نه شو، ځکه چې ډایرکټ د دې وله نسبت د سړي سره نه ده تړله شوه. ومن حلف که یو سړي داسې قسم وخوړلو الله يدخل هذه الدار، زه به دې کور ته ننوځم، داسې قسم یې وخوړو، فوقف على سطحها، پاسه چت باندې ولاړو چېرته،
او دخل دهلیزها دهلیز ته ننوتو چوکټ ته حنس حانس شو ځکه چې کله چت ته متعقب وخیږي اعتکاف نه ماتیږي که نه دې معنا دا شوله چې دا چت په دې کې داخل ده خو که بیا چېرته داسې عرف وي که نه څه د چت ته خلک د کور نه په کور کې داخل نه شمري نو ظاهره ده چې بیا نه حانسیږي وین وقف فی طواق الباب که بیا د دروازې ولا ګیټ کې ودرېدو او ګیټ ورچینې بهر ته خلک لږ د ځای جوړوي که نه موټر دپاره هسې چپر غوندي یا ننه طرف نه دومره چپر و دروازې ته حیثو اذا اغلق الباب کان خارجا چې کله تا دروازه را بند کا کس بار ته پته کېدو نه لم یحنس بیا نه حانسیږي ومن حلب که چا داسې قسم وخوړو چې الله یأکل الشوا او ورتې به نه خورم نن نه بعده نن نه به د ورتې څه دا زه نه خورم چېرته سې بې تکلیف کړی و یوه ورځ یې که نه بیا چې نن نه به د ورتې نه خورم ما کلمې ډېرې زیاتې خرابې کړي وي سل خبرې کېدل شي قسمونه به څوک ولې خوري خو بس وی خړو فهو علی اللحم دینه غوښې مراد دي چې غوښې کې کومې ورتې دي دا به نه خوري ځکه چې غوښه ورتېږي که نه اوس غنم ورته د کړي دي کې نه حانسېږي دي ورتې نه وي چې وري ته به نه خورم بل پتنګړ دي ورته کړي دي ګاجارې دي سره د نه حانسېږي دون الباذنجان والجزر که پتنګړ شو ګاجره شوه داسې د شیانو خړو برنجل سره دې سره نه حانسېږي ومن حلب که چا د شندې قسم وخړو الله یأکل البطیخه خټکۍ خربوز به زه نه خورم یا مراد یې نه دا و چې لا یأکل الطبیخه پوخ شی به نه خورم نن نه بعد فهو علی یطبخ من اللحم د هغه ځای عرف مطابق دي نه خو پخې غوښې مراد دي خو ظاهر د زمونږ مذهب مطابق خو هر پوخ شی ته نه مرادېدل شي داسې قسم دي وخړو ومن حلب که چا داسې قسم وخوړل الله یأکل الرؤوس نن نه بعد سرونه نه خورم دا معنی ده چې چا دماغ او سر به نه خوري لکه خلک سر مې مه خوره نور منه دماغ له مه خرابوه دا معنی نه ده یو سړي زه سر نه خورم نه چرګې سر نه خورم غوا سر د میږي سر د ګډې سر د بیزي سر داسې یو مثلا که نه چې سر نه خورم چې دې چې راشه نن موږ سر راوړي د ګډې ولا سر پخوو که نه راشه وبخورئ ورک شه تاسو داسې کم عقلان سرونه څنګه څوک خوري چا مړی پې ډېر کرکه مې ترې نه راځي قسم خورو قسم دي چې سر به نه خورم داسې یو هغه سړي نه دي نه کوم سرونه مراد آیا د چرګې سر که وخورو دې سره حانسېږي فیمینه علی ما یکبس فی التنانیر ویباع فی المصر ظاهره د دې نه هغه سرونه مراد دي چې په تانور کې پخول او ورتولی شي او بازار کې خرڅېږي چرګې سر ترې نه ده مراد ومن حلب که چا داسې قسم وخوړه الله یأکل الخبز خبوز به نه خورم روټۍ نه خورم داسې روټۍ نه غن پاستې چپتي نه خورم داسې وي خو ظاهره ده چې خبوز خو مونږ دې علاقې کې همدې ته وایو که نه زمونږ د پښتو رواج مطابق ته وایي چې زه نغن نه خورم خو نغن ته نه مراد ډبرلوټې باندې خو ته نه حانسېږي مونږ دې ته نغن نه وایو فیمینه علی ما یعتاد اهل البلد كله خبزا دین هغه مراد چې د مونږ کلی علاقې وطن کې څوک مړی ته او ډوډۍ ته روټۍ ته کوم شي ته چې د خبوز نه وایي بس هغه کې حانسېږي که نور شی نه خوري بیا پرې نه حانسېږي فإن أكل خبز القطوائب او خبز الأرز بالعراق لم يحنس که یو سړي د غنمو یا د بل داسې شي ولا یا د میوو ولا چې شي روټۍ پخلي و چپتي یا د وریژو نه شلي ملي پخلي یا روټۍ پخلي دې باندې نه حانسېږي ځکه مونږ دې ته روټۍ نه یو ومن حلف که چا داسې قسم وخوړه الله یبیع ولا یشتري ولا یواجر نن نه به زه سره خرڅول خرڅول کوم مړه بله ځینې شیان خرڅ کړي پلار ته دومره نیغ شو چې ته نه پوهېږې په خرڅول اخیستلې لرې شه قسم یې خوړو چې بس تا منه تا مې ما لره نه خرڅومه شیان دي نه به تجارت نه مې توبه ده داسې وي نه چاته په اجارې شیان ورکوم خپل ګرځئ فوکل من فعل ذلك خپل خدي قسم خړلو خدي شي خرڅول خستل زوراتو بل څوګي وکیل جوړ کو چیار تر لدا شي خرڅ کا غول د سی اوکو لم يحنس حانس نشو ومن حلف کچا د سی قسم خړل اجلس على سرير فکاټ باندې ناکینه ما چارپای باندې فجلس على سرير فوق بسات په داسې کټ باندې کېناستې چې پاسه بستره پرې غوړېدلي او حنس خانه شو ځکه خلک دي چې په کټ ناستې بسترې خو پاسې خلک شي
وان جعل فوقه سريرا آخر که به شي کړي پاسه په بل کټ لګول لکه خلک لګي مجبوری پوری تنګي کټ د پاسه بل کټ تړي بیا پکې سمالي په با دویم کټ کې نسو په جلس علی لم يحنس خانس نشو زکه دی ویلو چې ز په دی کټ باندې مثال نه کینم د سی ویلو یا بل کټ پکې دالو نو هغه کټ خو نشو بل سم ملات نه جوړه شوله وین حلف کدسی قسم الله انا ما على فراش نن نبات په بشتارو نه سمالم پردا ډیره ګنده بستری دي بشتارو باندې ساره سمال نه بیګام ډیر زیات غرمه شيو فنام عليه وفوقه قرام په بشتری سملست خو پاسه په چادر غړولو چې کوم بیډ ولا چادر وي حنس حانش زکه خلطی بشتاری من الماسی چادر نسوب نه وین جعل فوق فراشا آخر که پس پی بل بشتری واچول شي په دې زنات سمالما خو پینا کوم بل پچولې پنا مالیلا محنس خانس نشو زکه چې دا خو پاغي معین بشتری بن نو خو بول شي سملستل شي دا ته معین شنی استوخل په دې بشتری که مطلقاً دي چې سره په بشتارو باندې نه سماله به خټولي پکې رااله ومن حلف بيمين کوي سړی قسم خړو کنه خور سره دا وی وقاله ان شاء الله د سیوي یاري د سی بکاو مکنه ان شاء الله ان شاء الله سره قسمونه نه کیږي متصل بيمين خدای ډایرک چی ویلی په لاخین سالي کار یو کو نه خانسي وین حلف کوي سړی د سی قسم خړلو لا ياتينه ان استطاع کتکت می څو دا کار به ضرور کوم قسم خړو نو فهذا على استطاعه الصحه دون القدره دین صحت مراد چې ته ټیک وي دا کار بیا کوي ته ویلیو دا تنه نه د مراد چې اختیار طاقت دی په اصلي لکه سړي شری دا دلته زتا ته کوټه جوړاوم مکه خدای روغ وساتلم او طاقت میو کنه ته ما نه ولا دا کمره د جوړاوم ورسېل ما سره خدومره روپې نشي نو 2-3 لک روپې رسي دا به تر د یاتي کې سید زکه تیلی زی جوړاوم استطاعت نه دي کې صحت مراد در اختیار د پیسو د نور شانو تمام اسبابونه قدرت نه د مراد وین حلف کچه د سی قسم الله یکلم حینا او زمانا یدسی او الحین او الزمان دا ربی الفاظ دي کنه ردی سره ز سټی ما پرې نه غاګیږم مدینه څومره دور مراد دي شي څومره ټیم په ولسته ته شورین شپږ میاشتې مراد دي کبه نیتی کړي به خو بیل خبره شي غزړه کې څومره ټیم اخلي وكذلك الدهر عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله تعالى ترپینه کچا د دهر لفظ استعمال کړ بلی حسره ندینه هم د شپږ مشت مراد دي ولو حلف کچا د سی قسم خړه لا کلمه اياما دي سره زوري ز پرې نه غاګيګم دي سره زوري ز پرې نه غاګيګم په ولا ثلاثه ايام درې ز مراد دي ولا حلف کبه د سی قسم خړه لا کلمه الا الايام ورځ پرې وسره نه غاګيګم نو ظاهر د ایام لفظ ربی کی د الله سنونه سړي ورځ پر استعمالي نه په هو علی 10 ایام عند ابي حنیفه رحم الله امام سیوی چې لاس ورځ ته مراد دمر بنا غيږي وسره وقال ابو یوسف محمد رحمه الله تعالی صاحبان وای چې په هو علی ایام الاسبوع دنا هفتی ورځ مراد جکه چې د اکثر دي ولو حلف کوي سره د سی قسم مخری الله یکلم الشهور د سره زمیاشت پرې نه غاګیګما په هو 10 اشهر د ابي حنیفه رحم الله امام سیوی چې میاشت لپس خو جمع او پلورل ده دینه چې مراد د لاس میاشتې مراد د زیات نه زیات ده جمع ده وقال ابو یوسف محمد رحمه الله تعالی صاحبانو چې هو على 12 شهر دینه دولس میاشتې مراد دي ځکه چې اکثر د میاشتو دولس په کال کې او لګي درې دي ولو حلف کچا د سی قسم خړو لا يفعل كذا دا کار به بیا نه کوم قسم خړلو تر که هو بد دي منه د شعر مشای پرې دوا وین خلف کده سی قسم چې خړلې لا يفعلن كذا خام خاب دا کار کوم نو دین دا نه د مرشي قیامت پرې امرګه پرې دي کې ففعله مره واحده یذلی وکړو بس بر په یمین قسم کې پاس شول نور به دي ته څوک نه چې دا خو قسم خړلې خو یو ورې د پاره نه ومن حلف کچا د سی قسم خړلیو لا تخرج امرتي الا باذن زما خزب نن بعد به اجازه تکور نه نوزي قوت الخير بنوي یا کسا یا بشي طلاق ور کوم غیره غیر سل خبري کیدل شي د سی قسم خړلو پادین له مره واحده اجازه ولا يزلي ور کړلو په خرجت وتل ورجات کور تر غلی ثم خرجت مره اخرى بغیر اذنه
بیا به اجازه ته لاړه و چرته حنه سحانه شول ځکه دی ویلو چې ما اجازه د ماهر بنو وځي نو دا خو د دویم ځلې لاړ د به اجازه ولا بد من الاذن په کل خروج هر ځلې به اجازه اخلي. وان قالک بدس الفاظ عربی کی ویلوې دی خود سیر شي زما خزه به اجازه ته بنځي کبي سي ورا پر بنځي ها کا اجازت می در سکړو بس بیا ځا خو اجازت خو ته ورکو کنه ها تر دې حد شي اجازه درکم ورکړې او بل ورځي بس که دوباره به اجازه ته وتل نه قسم کیږي ان طلاق ملک غرزي ځکه چې عربي کې الا ان اذن لك حتى په معنی دي تر دې چې تا ته اجازه درکم فزن لمره واحده اجازه خو ورکو ثم خرجت بعد بغیر اذن دوباره به چرته لاړه لم يحنس خانسيږي نه تر دې پر ویلو تر دې توې کنه تر دې معنا یا تک تر دې ځای پورې نو دې سره تا قسم پوره شو کنه بس دینه اخپل کته اجازه ورنکو خیر دی و اذا حلف کیسر د سی قسم حجتی را شر ټیو خره د غرمه ورکشه کده غرمی قسم یو کو چې نه به خورما زه غرمه روټی نه خورما قسم یو خړو دینه چې مراد دی امدا غروټی مراد کومې ته اداره وخت او کنه دا وخره شي دا د سره نه خورما کور کې به خړل شي کې به شي دا غرمه روټی نه خورما مانه دینه کوم روټی مرشه د سبې نشتی نه ونه ستر غرمه پرې مخامه پرې روټی څه دا بنه خوري و اذا خلف الله تغدى فالغداء هو الاكل من طلوع الفجر للظهر دین سبعین تر زور پر مراد ولیشا کا عشاء لفظوی من صلاه الظهر الى نصف الليل مسبخین نبا تر شپې پورې والسحور کچې پښمانه نه کوم من نصف الليل الى طلوع الفجر نیم شپې نه با چې کوم خوراک وي تر سبې پر دا بنه خوري وین حلف کچا دسی قسم خلق زین دین الى قریب یری کارزین د ډیر وی کنه دین دلا د کومه نږدې قسم یو خړو چې بس دی پیری مې پری دا قسم مې دی د سیاغه سړی ویل زه خو دې نه خورم کنه او قسمونه یو خړو شيري قسم دي چې د دین بدله د کوي اغسړي په حواله مدون الشهر نه نږدې نه دی نږدې نه مراد د شلو ورځې 15 ورځې مراد دی میاشتې نه کم وین قال کدسی الی بعید قسم خړو تر ان شاء الله د اورې پوری د در کوم اورې پوری نو مراد شه د په هو اکثر من الشهر میاشتې نه زیات ټیم د بس بیا ومن حلف کشادسی قسم خړو لا يسكن هذه در دی کور کی سره و سمنا فخرج منها بنفسه خپل ختی نووتو خو ترک پیاله هو متاو سامان پکې پروت ته خزه پکې دا بچی پریخي دی حنا سحانشو زکه ته څوک د سینې سره ته پکې ما وسه دی منه د سره دی بوري بستر نکل جو یها سه ومن حلف کچدسی قسم خړ چا غوسه کړیو چې تنشي خطلې مړه پاس چرته خطلې شي څه طاقت نشته ډیر کمزوري یا چوتي چې تو سره پهله جاس کې لاړې نه اوسه پرې چې غلشه اسمان ته بوسخي جمع قسم یو خړو نه ظاهر د چې اسمان ته څوک نشي خطلې فل فور دا سړی خانش شولو یی چې دا کانی بدل وسونه جوړوم قسم یو خړو یی ضروری خونه د سیښینې وي چې هغه دی کوله نشو ومن حلف چې د سیکسم له صدن سم اسمان تبخي جمع ولا يقلبن هذا الحجر ذهبا دا کانی بدل سنا جوړوم یی د توي کانا چوز به تدخشینه او به جوړوم یا توبت نه ربا سم د سی خبري کی چې د طاقت نه بهر دی ان عقدت منو قسم دی کیږي کته د سی محال شان خای نه ممکن شان امپوسیبل شان خای بیا د قسم کیږي وحنس عقيبها فورا سړی خانش ولو ومن حلف کچادسی قسم خړو ليقزين فلان دينه اليوم اخسرت نن قرضا ورلندوم فقزاه ورلند کړه لولا ثم وجد فلان بعض زيفا بچ اکسړی کله پیسې کترینی می پکې جلی وی د دې څنګه تل نن 100 روپۍ دل درکوم قسم خو راشه بس پریمي دا راشه قدر مینه کی زبد سړی زوی نه ما قسم خړو چې وره کې پکې 15000 چې شاوي جلی وی دی خو ویل چې د کوم د خدای 15000 د کې ویل دي شل نو د 15 خو پکې شدي نه بهراجا دي منه کوټه دي څکار نه دي او مستحقه یدرو په خدای دي بل شول دي لم يحنس الحالف په دې باندې دا حانس نشولو زکه سدي خپل قسم پورا کړلو پکې زیفوال وروته یا پیسو کې لګ څه عیب ندی سره جنسیت د پیسو نشو ختم کا مکمل جلی به خو ظاهر د شي نه پسیږي په قسم کې وین وجدها رسواسا نو ستوقا که روپی بالکل جلی و مندلی بیخی کوټا ویلی روپی دل د کوم نه خو
روپۍ دي که د داسې تش کاغذ راوړي دي حنس بیا حانش شو تا خو قسم پوره کوي دي دا خو دې 9,000 راوړي یو پکې زرګون دي کام خراب کو حانس بشي تر ماښامه پورې ومن حلف کچه داسې قسم وخوري لا یکبض دینه درهما دون درهم چې زه د سینا کوم چې قرضې نه راواخلم نیمې نیمې صحیح ده چې رایو درم راکې بل دی پاتې 15 زري راکې بل پکې پاتې ټولې په یوه ځای نه غواړم فقبض بعضه نیمې تېنه راوستې لم یخني سوره نه خانسېږي حتی یقبض جمع متفرقا چې ټولې تنه جدا جدا راواخلي وین قبض دین په وزنتین لم يتشاغل بینهما کبدی د پیسې را کبس کولی وزن کولی اخسی کوټې مو کنه اوس کې تاته روپۍ درکول ته چې نن د روپۍ غواړم کاره دینه کې بیا به د سیاسي وي قسم خوړلو نو پیسې سړی لرالی ولا جیب نه رو بسلی نیمه بټوي د نیم په د بل جیب کې خې په د غړلې کې ټیم تیریږي خیر ده دا منه خو نه چې اچانک 1 منټ کې اندر شکی ارشا قبضه کې ها کبدی قبض کول ټیم کې په بل شي کې اخته شو نیمه راختي لاړو بل شي او خوراکي او کولګي او بل څه کار او نوري بیره اخلي په دې سره د به حانسيږي ځکه ته وی چې لم يتشاغل بین الا بعمل الوزن په غړنلې وزن کول کې کوم مصروف شي خیر دی لم يحنس نه حانسيږي وليس ذلك بتفريق تفريق نشي ویل ومن حلف کیسر د قسم خړلې لياتين البصره بصره ته بخوام خازمه د خاص عربي د الته کې عربو کې داخل قسمونه خړلو تعویل چې خوام خا زب زم اسلام آباد ته یا سړی تیر تاسو سره راځین موږ په لمو د نه لري شو بس پرې موږ د ولې لکه یاري کرشي ته وسره زینا وخیر نه پر دي شوې قسم یې خړو چې خامہ خاب در زما قدر نه رغله مکنه ما دي د سیاسي وی قسم یې غره خړلې وو فلمیات نو لړ نو لړ 15 کال پیوتو دا قسم د دینه متیږي حتی ماتا حنس په اخر جزء من اجزاء ختی څنګه د چې کله مړ کیږي کنه نه دین آباد خو ظاهر د شي نشي تللی او نه سوق بیا د سیټیم کې دا اوس خانش شو بس دی منی قسم کا پر راغله ورا ثابت نه بیا د کوي ځکه چې په اخر جز کې موږ ته پته ولې چې دین آباد نه اسی خطا ده خو پر چې ژوندون وی کنه کې دل شي موږ امید ده چې کې دې شي دا سړی خپل قسم پورا کی